من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ و حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ نه یو حدیث روایت کړی دی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې کوم انسان سحر او ماښام درې ځل دا دعا غواړي الله رب العزت به دغه انسان د هر قسم ضروري څیزونو محفوظ ساتي. کم انسان چې درې ځل سحر او ماښام کې دا چې کومه دعا زه تاسو ته اوس وړاندې کول غواړم دغه دعا سحر او ماښام کې درې ځل وی الله رب العزت به دغه انسان د هر قسم ضروري موضوع وباګان ضروري څیزونو په خپل حفظ او امان کې ساتي. هغه دعا دا ده نمارونو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ټول لپکار دي چې دغه دعا د لازمه کو او دا پزانم چوف کو او د دې تلقین بلتم کو. عزیزانو الله رب العزت به مونږ له په یو سنت عمل باندې ډیر لوی درجات راکړي.